دا تاسو ته معلومه ده چې دین اسلام یو مکمل دین دی. الله فرمایي چې الیوم اکملت لکم دینکم. الله فرمایي چې ما نن ورځ خپل دین مکمل کړ. نو دین اسلام یو مکمل دین دی او تر قیامت پورې په دغه دین جاری وي، پر دې دین به عمل کیږي. د زندګۍ یو شوبه، یو کونج، یو کناره داسې نسته چې د هغه په باره کې به د دین اسلام هدایات موجود نه. اوس ګوره دا مسجد دا یو مقدس ترین ځای دی. د مسجد متعلق هم اسلام هدایات راکوي. د کوره چې راسي چې مسجد له راننوځي، اسلام مشتلار راشي چې مسجد له به څنګه ننوځي، راستپشه به دننه کوي. او بیا چې له مسجده وځي اول به چپه پشه باسي. او بیکاره غلیظ ځای هغه بیت الخلا لیټرین، د دې په باره کې هم د اسلام هدایات شته چې بیت الخلا ته ورننوځي هم دغسې نه د اسلام ورته طریقه راښولې ده. پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایي چې بیت الخلا ته ورننوځي نو اول به چپه پشه دننه کوي، چې له هغه راوځي نو براسته پشه راباسي. نو مطلب دا سو چې د زندگی په هر معامله کې د اسلام هدایات موجود دي. یو معامله یو کونج کنار داسې نسته چې په هغه کې د اسلام هدایات موجود نه دي. دغه رنګه دا اوس چې زموږ استاسې په ملک کې د انتخاباتو ماحول دی، د ووټ ماحول دی، الیکشن به کېږي. په پاکستان کې د حکمرانانو د تبدیلی طریقه دا الیکشن دی، دا ووټ. نو دغه ووټ جایزه به موږ اخلو چې آیا د ووټ متعلق هم په اسلام کې هدایات شته که نشته. که هسې دنیایي معامله د شات څنګه وکړه هغسې نو د دې په باره کې هدایات موجود دي. مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم رحمه الله هغه په خپل تفسیر معارف القرآن د قرآن کریم دغه آیات تر تفسیر لاندې لیکي چې الله فرمایي ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله فرمایي چې الله تاسو ته حکم درکوي چې تاسو خپل امانتونه د هغه و مستحق ته وروسپارئ و اهل ته وروسپارئ. نو مفتی محمد شفیع صاحب تر دا آیت لاندې چې د امانت ذکر کوي، بیا د ووټ متعلق فرمایي چې ووټ هم امانت. نو چې ووټ امانت دی، ووټ به هم د هغه مستحق ته ورسپاري، د هغه وهل ته ورسپاري. زموږ استاد په ذهن خو د امانت تصور محدود دی، لیکن په دین اسلام کې د امانت تصور ډیر وسیع دی. بیخي ډیر شیان په امانت کې داخل. مفتی صاحب لیکي په دا تفسیر کې چې د ووټ حیثیت د امانت دی، امانت به د هغه مستحق ته ورسپاري. مستحق یې څوک دی، د حقدار یې څوک دی. ګوره دا خلک چې اسمبلی لځي یا چې دا خلک ووټ وچاته ورکوي، دوه مقاصد وي. اسمبلی له چې امیدواران ځي دو کار. یو دا چې په اسمبلی کې آئین سازی کی، قانون سازی کی، د ملک قوانین جوړي. او دویم کار د دغه اسمبلی د ممبر داوی چې د عوامو حقوق تر عوامو پورې راورسي. نو کچيري په دا سړی کې دغه صلاحیت وي چې تی اسمبلی لواسته او د صحیح قانون سازی وي، د قرآن او د سنت پر رڼا کې قانون سازی وي، د قرآن او سنت خلاف چې کم قوانین راځي، د دین اسلام د اصولو خلاف چې کم قوانین راځي، د هغه مخنیوي کولای شي. او دلته د عوامو حق خوري نه، عوام ته را رسي. دغه دوه صفتونه چې په امیدوار کې موجود وو، ته ووټ ورکې نو تا امانت و خپل مستحق ته وسپاره. او کچېرې دا سړي ته ووټ ورکوو چې هغه له سره د اسمبلۍ په قانون سازي نه پوهېږي، په آئین سازي نه پوهېږي،
یا په پوهیږي خو غلطه قانون سازي کوي چې زموږ دین او ایمان ته نقصان رسي، یا دغه سړی د عوامو حق تر عوام نه را رسي، نو دغه سړی ته بیا ووټ ورکول دا په امانت کې خیانت کول، او په امانت کې خیانت کول دا د منافق علامت. نو منافق ته به ووټ موږ ولې ورکوو؟ نبی علیہ السلام چې د منافق درې علامې بیان کړي، په هغو درو علامو کې یوه دا ده اذا اوتمن خانه، چې کله امانت ورته کښېښول سي ور وسپارل سي دی پکې خیانت کوي. او یو بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. پیغمبر علیہ السلام فرمایي څوک د امانت خیال نه ساتي د هغه ایمان نسته، او څوک چې د وعدې پاسداري نه کوي د هغه دین نسته. نو دا یوه عامه خبره نه ده چې موږ پر ذاتي یاري دوستي باندې ووټ استعمال، پر شناخت باندې استعمال، د قوم پر نامه استعمال کو، په عزیزي او قرابت په وجه چې دا زما خپل دی بس زه ووټ ورکوم، په دې کې که صلاحیت شته که نشته زه یې ورکوم. دا د دین اسلام د روی غلط کار دی. داسې سړي ته به ووټ ورکوې چې هغه واقعتاً دا ستا د ووټ مستحق وي، حقدار دی. نو یوه خبره. او بل الله تبارک وتعالی په قرآن کریم کې فرمایي چې د ایمان والاو کوم صفات بیانوي په سورة المؤمنون کې، په هغو صفتونو کې د ایمان والا یو صفت دا بیانوي چې دوی به د امانت خیال ساتي. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. د ایمان والا خلق هغه څوک چې هغه د خپل امانتو او د خپل وعدو خیال ساتي. نو یو حیثیت د ووټ دا د امانت دا معمولی خبره ده. او دویم حیثیت مفتی محمد شفیع صاحب لیکي چې د ووټ حیثیت دا د شهادت، ووټ د گواهی حیثیت لري. لکه یو معامله پیښه شوه، زه ته په هغه زموږ تر مخ پیښه شوه، څوک له موږ پوښتنه کوي به طورې ګواه مو راوغواړي، نو که هغه معامله موږ هغه رنګه بیان کړو لکه موږ چې لیدلې ده او حقیقت دغه رنګه دی، نو موږ خو صحیح ګواهي ادا. او که چیرې موږ غلط بیانې پکې وکړو معامله یو رقم ده، خو دا یو سړی چې دی دا زموږ خپل دی، عزیز مو دی، قریب مو دی، رشته دار مو دی، تعلقي مو دی، د تعلق په وجه باندې موږ ګواهي غلطه ورکړو، دا د دین اسلام له رویې جرم دی غلطه ګواهي ورکول. نو چې غلطه ګواهي جرم دی، نو غلط امیدوار ته ووټ ورکول دا داسې دی چې دا غلطه ګواهي ورکول. ان ته خو دا ووټ ورکوې ته د دې خبرې ګواهي ورکوې چې دا سړی د دا سیټ دپاره ولاړ دی، دا د دې اهل دی، دا یې مستحق. نو که سړی د ووټ اهل او مستحق وو بیا خو ستا ګواهي صحیح ده. او که دی د دې مستحق نه وو، حقدار یې نه وو، نه په قانون سازي پوهېدی او نه د عوام د حق په راوړلو پوهېدی، نه یې په رسېدلو پوهېدی، تا بیا هم ووټ ورکړ، نو دا داسې دی لکه د درواغو ګواهي چې او د درواغو ګواهي ورکول دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شرک سره ذکر کړی ده او په کبیره ګناهو کې. نو غلط امیدوار ته ووټ ورکول دا کبیره ګناه ده. اسمبلي ته دی رسېږي د درواغو ګواهي موږ ورکوو، آخرت خپل خراب. دا یوه خبره. او بل د ګواهي متعلق په اسلام کې دا خبره ده چې ګواهي پټول هم دا جرم په اسلام کې. ته د یو معاملې ګواه که ته ګواهي ورکړې معامله پر فیصله وسیع ځای ته رسېږي. که تا ګواهي ادا نه که شهادت چې صحیح ادا نه کړي پټه دي کله نه دي ورکوله ګواهي، نو معامله خرابېږي. ګواه نشته د فیصلې نتیجه به پر بله خوا وځي. نو قرآن کې الله تبارک وتعالی فرمایي ولا تکتموا الشهاده ومن یکتمها فانه آثم قلبه. الله تبارک وتعالی فرمایي په قرآن کې چې تاسو ګواهي مه پټوئ، که چا ګواهي پټه کړه د هغه زړه ګناهګار دی، الله وایي په قرآن کې وایي. دا څوک چې وایي موږ ووټ نه استعمالو، د ووټ چې مفتی صاحب لیکي چې ووټ ګواهي ده، چې ووټ نه استعمالوي نو خو ګواهي نه ورکوي. او په قرآن کې الله فرمایي چې تاسو ګواهي مه پټوئ. نو ووټ استعمالول دا ضروري دی. په دې ملک کې تبدیلی پر دغه طریقه راځي. غلط خلق په ووټ نه کېږي، صحیح خلق په ووټ راوستل کېږي. او که ته یو دینداره سړی یې، متقي سړی یې، نیکان خلک دې خوښ دي،
ووټ نه کې استعمال ستا د یو ووټ په وجه باندې یو غلط سړی راغلی دلته پر ملک باندې پر علاقه باندې مسلط نو دا د دې ستا ګواهي پټه که په دا د غاړې باندې او اوس څوک دا خبره کوي چې ټول څوک هم فرشته نه ده انسانان دي ګرده رقم په دا ټیک بیا حکم څه خبره خو دغه صحیح ده آخر زمانی انسانان دي پیغمبران نه دي فرشتي نه دي کمی کوتاهی بار چا کې راځي لیکن په دغه وخت کې فرض کې 15 امیدواران ولاړ دي الیکشن ته 10 ولاړ دي 10 ولاړ دا 10 دارنګ دي چې په هر یو کې کمی کوتاهی ستا بیا هم دلته هدایت دا نه دي چې ته ووټ نه استعمالوي د دوی جایزه سره واخله سروې ګوره چې په دې کې هغه لږ خرابیانې چې پکښې دي لږ کمی کوتاهی پکښې ده بیا هغه سړي ته ووټ ورکول ضروري دی زه د پارټۍ یا د سړي نوم نه دراخم شرعي چې کوم اصول دي هغه درته بیانوم مخکې تاسې خپل کار نو ووټ بیا هغه امیدوار ته ورکړي چې د قوم د ملت د اسلام ته ډېر نقصان نه رسي فایده رسیږي نقصان یې کم او بله خبره مفتی محمد شفیع صاحب په تفسیر کې دا هم لیکلی ده چې د ووټ حیثیت دا د وکالت وکیل جوړول فرض کړه موږ په علاقه کې یو چاته ووټ ورکوو دا ووټ ورکولو معنا دا ده چې دغه سړی موږ د ملک د قانون سازي دپاره د ټولې علاقې لخوا زموږ وکیل که څوک چې څوک وکیل وټاکي چې بس دا زموږ کارونه ته کوو او د عوام د حقوقو د راوړلو دپاره هم دغه سړی موږ وکیل ټاکو آیا موږ د خپلو کارو دپاره داسې سړی وکیل ټاکو چې هغه زموږ خپلې پیسې رسو زموږ حق را ضایع کړي زموږ حقوق را پاماله نو چې یوازې زما د ذاتي حقوق پاماله کولو دپاره هم زه دې سړي ته کار په لاس نه ورکوم چې زما حق وخوري زما پیسې را خرابې کړي زما حق تر ما نه را رسېږي نه وکیل کوم ته نه وکیل کوي هېڅوک یې نه وکیل کوي نو یو داسې سړی چې د 15 کالو دپاره د دا ټولې علاقې وکالت موږ په لاس ورکوو او هغه دارنګه سړی وي چې هغه په قانون سازي کې هم غلطه قانون سازي کوي زموږ د مرضۍ مطابق یې بیا نه کوي او زموږ د عوامو حقوق د عوامو تر دهلیزه نه را رسي نو په دا هم غاړې باندې او نااهل سړي ته ووټ ورکول چې په هغه کې صلاحیت نه وي دا په خپله هم جرم دی د الله پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اذا اسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه چې کله کار و غیر اهل کار ته وسپارل سي د انتظار وکړي د قیامت یعنی یو سړی دغه کار مستحق نه دی دغه منصب مستحق نه دی و هغه ته موږ وسپارو د الله پیغمبر وایي بیا د قیامت انتظار وکړي د قیامت انتظار دا دی چې د عذابو د سختۍ د تکالیفو انتظار کوو نو لہذا حاصل د خبرې دا چې ووټ دنیایي معامله نه ده د ووټ په باره کې د اسلام هدایات واضح کل کر موجود چې ووټ امانت به خپل مستحق ته ورسپاري او که د غیر مستحق ته ورکړي دا د په امانت کې خیانت وکړي او په امانت کې خیانت کول دا جرم دی دا ګناه ده دا د نفاق علامه دویمه خبره ووټ سفارش دی ګواهي ده د هغه چا ګواهي به ورکړي چې ستا په نظر نور چا خو الله ته معلوم چې تا له ځانه سره وسنجولی یعنې مشوره پر وکړي چې دا سړی صحیح سوچ وپر کوي په ذاتي تعلق شناخت خپلوۍ پر دا بیا نه استعمالوي دا ګواهي ده ګواهي به هم د صحیح سړي په حق کې ورکوي او که د غلط سړي په حق کې ګواهي ورکړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا سړي زړه ګناهګار دغه رنګه ووټ وکالت نو سوچ بچار غور فکر کول پکار چې موږ په صحیح معنا د ځان دپاره داسې امیدوار منتخب کو داسې چاته ووټ ورکړو ځکه چې دلته تبدیلي پر بله طریقه نه راځي جمهوري نظام دی داسې سړي ته ووټ ورکړو چې هغه د دوو شیانو خیال وساتي یو په قانون سازي کې صحیح قانون سازي کولی شي دغه دوه کاره دي د امیدوار چې موږ اسمبلۍ تاسو او دویم دا دی چې د عوامو د حقوقو خیال وساتي دیانتدار وي امین وي خائن نه وي فاسق نه وي ظالم نه وي شرابي نه وي بدکاره نه وي نو که موږ دا سړی له دې ځایه واستو او موږ ته دلیل معلوم دی چې بدکاره
او موږ پر دون لوړ منصب کښېنو نو د بدکارۍ شره به نوره زیاته شي، بدکاري به نوره زیاته شي، په دا کې به بیا زموږ هم برابر حصه وي. او که یو نیک سړی یو ښه سړی هغه اسمبلي له واستو هغه ښه کارونه کوي، د عوامو خدمت کوي، قانون سازیم ښه کوي، اوبه بل دا کار د مسلمانانو خدمت دی، دا د ثواب کار دی، د دغو کارونه وکړي، د بجلۍ کار یې کوي، د ګیس کار یې کوي، په دغه کارو کې چې موږ کوم سړي ته ووټ ورکړو الله به بیا موږ ته پر دا باندې اجر او ثواب راکړي. الله تبارک وتعالی دې پر ویلو اورېدلو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.